شندان کې لور راننوځي او دغه دوړه چې کومه لږه ښکارېږي دې ته صفه وي. الله په چا باندې دومره ظلم هم نه کوي. معنا چې دومره نیکي دې کړې ده نو کوم الله غلط دې او یا تا چې دغه ګناه نه ده کړې نو دومره قدرې ګناه هم په تا د پردی نه بارئ. لا یظلم مثقال ذره وان تکو حسنه کوي دغه عمل ستا نیکي سنیک عمل دې کړې یضاعف هدا به الله دوچن کې ویوتې ورکوي من لدنه د خپل طرف نه اجر عظیمه اجر لوی. فکیف څنګه حال به اذا جئنا چې موږ راتلو کو من کل امة بشهید. نبی کریم علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن مسعود صاحب ته وویل ته ماته قرآن کریم لږ واوروه. عبدالله صاحب ورته ویل د الله پیغمبره قرآن خو موږ ستا نه زده کوو نو تا ته څنګه واورم؟ وی زما زړه غواړي چې ته یې ووایې زه واورم. عبدالله صاحب صورت نساء شروع کړه تلاوت یې کوو نو چې دې ځګي نه ته راورسېدو نه بل کس داسې وسکونډه وایي ما تلاوت کوو ما سترګې پټې کړې وې نو چا بل وسکونډه نو ما سترګې کولاو کړې نو چې مې وکتل نبی کریم علیه الصلاة والسلام فاذا عیناه تذرفان د نبی علیه السلام سترګو نه اوښکې بهېدلې جړلې. ما دا ځای لوستو فکیف څنګه حل وی اذا جئنا چې کله موږ راتلو وکړو من کل امت د هر امت نبی شهید په گواه سره هر امت باندې خپل پیغمبر گواه پیش کو وجئنا موږ به تاره ولو علی هؤلاء په دې خپل امت باندې شهیدا گواه ته به په دې خپل امت گواه شي. یا هؤلاء دا اشاره د انبیاء ته هر پیغمبر په خپل امت گواه دی. وجئنا موږ به تاره ولو علی هؤلاء په دې جماعت د انبیاء باندې شهیدا گواه. یوم ایزن په دې ورځ باندې یود الذین خوښي به هغه کسان کفرو چې کافران دي وعصوا الرسول او دوی مخالفت کړه د پیغمبر سبا خوښي لو تسوا کاش چې اواره شي بهم الارض په دې باندې ځمکه دا غون ختم شي ځمکه په اواره شي ولا یکتمون الله حدیثا او دوی نشي پټولې د الله نه څه خبره. یا ایها الذین آمنوا اې د ایمان ولو لا تقربوا الصلاة تاسو به نږدې کېږئ مونځ ته وانتم سکارا دې حال کې چې تاسو په نشه یې. دویمه پاره کې مو خبره ذکر کوله چې د شرابو متعلق څلور حکمونه راغلي دي ترتیب واره. نو یو حکم پکې دو چې عبدالرحمن صاحب ډوډۍ کړې ده او مونځ وکړې ډوډۍ وخوړلی شول شراب پسې وڅکلی شول علي صاحب مونځ ته مخکې شو نو صورت کافرون یې لوستو نو مثبت یې منفي کو منفي مثبت کو. الله فرمایي چې د شرابو د څکلو نه بعد چې په نشه کې نو به مونځ نه کې حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما تقولون تاسو څه وایئ ولا جنوبا او ته مونځ مه کوه په حالت د جنابت کې الا عابري سبیل مګر دا چې تېرېدونکی د لارې وي. جنابت کې به مونځ نه کوي خو چې کوم سړی مسافر دی د دا نه چې مسافر په جنابت کې به مونځ کوي نه د مسافر مسله مخکې را روانه د تیموم به وایه نو ولا جنوبا په جنابت کې به مونځ نه کوي حتی تغتسلو چې تاسو غسل وکئ او که عابر سبیل تیردونکي د لارې نو ان کنتم کوي تاسو مرضا بیماران وي او علی سفر یا په سفر وي او جاء یا راشي احد منکم یو ستاسو نه من الغائط د میتیازونه درې صورته دا شول څلورم سره او لامستم النساء یا تاسو میلو شئ د خپلو بیبیانو سره. دلته د لمس نه چې کوم دی څه حضرات صرف ظاهري لمس وي. ظاهري لمس دا بره یو سړي اودس وکړو خپلې بیبي سره خوشطبي کوله د هغې په مخ باندې لاس کېښودو یا یې د هغې په مخ یا په شونډو باندې خوله کېښوله دې ته ویلی شي لمس وي اودس دې مات شو. د بعضې فقهاو دا رایه ده. او ظاهري دې آیت ته ګوري چې او لامستم النساء تاسو چې کوم دی لاس ولګوئ خوله ولګوئ د خپلو بیبیانو سره دا لمس وشو. احناف معنا کوي د لمس نه مراد چې کوم دی میلاوېدل دي د لمس نه مراد میلاوېدل دي. په دې باندې درې قرینې وایو. لومبۍ قرینه عبدالله ابن عباس صاحب معنا کوي او لامستم النساء نه مراد او جامعتم النساء بیبیانو سره تاسو جما وکړئ دا ترې نه مراد دی او یوازې د لاس او د خولې میلاوېدل مراد نه دي. دویمه قرینه پیدا ده چې دلته ذکر کېږي لامستم دا مفاعله ده لامس یلامس ملامسه دا باب مفاعله ده او باب مفاعله کې فعل د جانبینو نه وي او جانبینو فعل اله جوړیږي چې کله خاون میلو شي نه چې کوم د ښکلول او یا لاس ایښودل ځکه چې دا میلاوېدل نه دا لامس نه دی. او درېیمه قرینه دا ذکر کوو چې مخکې مسله د تیموم ذکر کیږي
نو کچر لامستم نو واغستلی شي جماع او دا مخکینی خبرې چې د سفر په وجه باندې د مرض په وجه باندې یو سړی اودس نشي کولی یا د میتیازو نه راشي اودس نشي کولی دا تمام صغائر دا حدث اصغر دی دې ته حدث اصغر وي او لامستم نتا جماع واغستن دا حدث اکبر شو اوس وروسته چې تیمم راشي نو تیمم به ثابت شي هم د حدث اصغر دپاره هم د اکبر دپاره او کچر لامستم نو واغستلی شي میلاول د لاس قطع لحاظ د جیمانه به د غونډې خبرې چې کوم دی دا حدث اصغر دی نو تیمم ثابتېږي د حدث اصغر دپاره خو نه ثابتېږي د حدث اکبر دپاره بیا به جنابت دپاره تیمم نه فلم تجدوا ما تاسو نه موندلی اوبه فتیمموا صعیدا تاسو تیمم وی په خاوره باندې طیبه په پاکه خاوره باندې فامسحوا بوجوهکم بیا په هغې باندې مسح خپل مخونه و ایدیکم او بیا خپل لاسونه تیمم طریقه دقه ده چې ځمکې ته لاس راواچې نو د سر د ویښتو نه به شروع شي دا مخ به مسح کې لاندې د زنې او د غوږونو ترمنځ او دویم ځل به لاس راواچې چې کوم دی دا ګوتې نه ان تر څنګلو پورې واپس او بیا دا بل لاس بس دقه دوه چې کوم دی که بیا اودسه دی او که جنوب دی دقه تیمم دی ان الله بشک الله فکان دی عفوا غفورا معافی کوونکی او بخونکی علم ترى تنګورې الی الذین هغه کسانو ته اوتو چې ورکړی شوی دوی ته نصیب من الکتاب حصه د کتاب نه دا د اهل کتاب و قباحتونه مزید نور ذکر کیږي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منوره ته راله نو مدینه کې چې څومره اهل کتاب يهوديانو د دوی سره معاهده وشولې معاهده په دې وشوله چې تاسو به موږ ته څه نه وایي موږ به تاسو ته څه نه وایو معاهده په دې وشوله چې په تاسو باندې د چا حملې دشمنان وي ستاسو موږ به تاسو سره کلک ودرېږو او که موږ باندې د چا حمله و تاسو به راسره ولاړ یې د یو بل به امداد کوو دا معاهدې وشولې موږ به ستاسو د دشمن سره ملګرتیا نه کوو تاسو به زموږ د دشمنانو سره ملګرتیا نه کوئ د دې معاهدو بعد بعضې یهودیان چې کوم دی دوی لاړ مکې مکرمې ته په دې کې کعب ابن اشرف دی او نور کسان دي هلته د مکې والاو سره عهد او وعدې شروع کړې د اسلام او د مسلمانانو خلاف ابو سفیان ورته وی چې موږ ستاسو خبره نه منو ځکه چې تاسو هم ځان ته اهل کتاب وایي چې د آسماني کتاب تابع یو او دا پیغمبر هم ځان د آسماني کتاب تابع ګڼي نو تاسو یو بل ته قریب یې هسې نه چې موږ ته مو سره باز جوړ کړی هله بس تاسو خبره زه منم چې تاسو راشئ او زنګ د بوت ته سجده ولګوئ نو کعب ابن اشرف یهودي د هغه سره بعضې نور ملګري هغوی هغه بوت ته سجده ولګوله بیا یې ورته وی اوس به د باندې یقین پیدا شو اوس 30 کسان تاسو شئ او 30 به موږ شو په شریکه باندې یو وعده او قسمونه خورو 30 یهودیان شو 30 د مکې والا شو بیت الله شریف غلاپورو پسې خپلې سینې میلو کړې او عهد یې دا وکړو چې دا پیغمبر او د هغه ملګري به آینده موږ نه پرېږدو بیا ترې ابو سفیان تپوس وکړو کعب ته خو ملایي ښه عالم دا راته ووایه چې زموږ د دین طریقه ښه ده او که دا کس چې مثال ځان ته پیغمبر وي اوس مدینې ته لاړو د ده طریقه ښه ده زموږ طریقه دا ده ګوره موږ د پلرونو په لار باندې روان یو حاجیان چې راځي نو موږ د حاجیانو خدمت کوو د عمره کوونکو خدمت کوو موږ دا کوو د الله د کور خدمات کوو نو کعب ابن اشرف ورته وایي ستاسو طریقه ښه ده الله فرمایي دې زناور ته وګوره د پیغمبر او د صحابو مقابل کې مشرکین ته وایي چې کوم د ستاسو طریقه ښه ده لم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة دی اخلی گمراهی و یریدون او دی اراده کې ان تضلوا السبیل چې تاسو گمراه کې د صحیح لارې نه والله اعلم الله پوهیږي باعدائکم ستاسو په دشمنانو وکفا بالله ولیا کافی دی الله دوست وکفا بالله نصیرا کافی دی الله امداد کوونکې ومن الذين هادوا بعض د هغه کسانو نه چې یهودیان یحرفون الکلمه دوی اړول کلمات عن مواضعه د خپلو ځایونو د خپلو ځایونو چې د هغې کوم مطلب و نو هغه مطلب یې وله بدل کړو ویقولون دوی وی سمعنا موږ واورېده بیا به وی عصینا ظاهري به پیغمبر علیه السلام ته یو مطلب ورکوو سمعنا چې ستاسو خبره مو واورېدله وعصینا موږ مخالفت کوو ستا د مخالفو ستا خبره منو او چې څوک ستا مخالف دي که نه موږ د هغه خلاف کوو ظاهر به دا ته
خبر او باطن کې دې مراد سو وعصوینا ستا خبره نه منو همدارنګې مخکې ټکې واسمع غیر مسمعین واسمع تور غیر مسمعین تا تر اورول او نکړې شي نو معنا دا ده یو بیت نه مطلب اغستو چې موږ پیغمبر سره خو چې کم د خلک یو نو واسمع واور تاسو غیر مسمعین تاسو ته دې بد خبره وانه ورولې شي چې په تاسو ډېر خفه کیږو زمون خبره واوره خو تا ته بد خبره په زندګۍ هم چې ته وانه ورولې شي دا به نبی کریم علیه السلام ته زموږ د کلام دا مطلب دی او په خپل مطلب به سو واسمع واور غیر مسمعین تا ته دې وانه ورولې شي الله دې کون کا په غوږونو کون شي نو خپل مطلب دا خیره وي وراعنا او دارنګ لفظ دراعنا راعنا چې کوم دی دوی ته به مطلب کې دا اچو چې موږ یې په خبره پوه نه شو نو زموږ لحاظ وکا او په خپل لکه به مطلب غلط راعنا زموږ بي وقفه ولین پک غول به السنتهم په خپل جب سره وطعنا فی الدین او طعن لګول په دین کې ولو انهم کبه دوی قالوا دا سویل سمعنا دای ویلی وی عاصفینا ته په خوي واطوعنا دا عصفینا په زبانی اطوعنا ویلې وی واسمع او ورزمون خبره او دا غیر مسمعين به سره پرېګ دار سره نه ویلې ونظرنا مونږ ته نظر وکا دا ونظرنا چې کم دی ویلې وی نو لکان خیر لهم دا کلمات بده لپاره غورو واقوم دا بده انصاف او د عدل خبره ولكن لعنهم الله لیکن الله لعنت ولا بكفرهم په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون دوی ایمان نه وروړي الا قليلا مگر لکسان دا سری چا وی ایمان وروړو یا ایها الذين اوتوا الكتاب اهل کسانو چې هغه ورکړی شوی د کتاب امنو تاسو ایمان وروړي بما په هغه کتاب نزلنا چې ما نازل کړي مصدقه تصدیق کوونکې دی له ما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي نو تاسو ایمان راوړئ من قبل ان نتمسا مخکې دغه نه چې زه ختم کم وجوها مخونه زبستاسو دا مخونه ختم کم فنردها دا بواړم علی ادبارها پشاګانو د مخونو دا مخ بدل شاته واړو مګنی ایمان راوړئ چې ارکل دا وعید ذکر شو کم چې دوی کې حقانی حضرات هغه پټک ایمان راوړی دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې یو صاحب دی عبد الله بن سلام سیب چې دا آیت ورته چې کوم د پسار باندې ټوکه واچو دقه رامنډي ویراله جی ایمان راوړم زما سره خدا خطر و چې د اغه زنستاسو راتګه پورې دونه مزل به وکړې شم او کنه اسنه چې په دې لار کې زما د مخ مسخ شي ورا ورسېدم د ایمان راوړو عمدارنګ دوی بل عالم دی بیروستو حضرت عمر سے په زمانہ کې د شام کې دم ایمان راوړو کعب احبار وته وی چې کوم دی کعب الاحبار ایمان راوړ اور علی نبی عمر سے توی چې کوم دی چې زبستا خواته در اورسګم او کنه اسنه چې دا مخ می مسخ شي او بدل شي نو الله فرمای دا مخونه بدل کم ایمان راوړی اوس اشکال دا پیدا کیږي چې الله وی ایمان راوړی ورنه مخونه بدل کم نو دی خلکو خو ایمان نه دی راوړی نه به مخونه ولی بدل نشول د دې مختلف توجیهات کوي شي یو توجیه دا کوي شي چې دا وعید ذکر شوی هغه صورت کې و چې دوی کې چا ایمان نه وی راوړی او ډیر کسان ته نه ایمان راوړو نو دا ځکه الله دې شکلونه بدل نکړه دویمه توجیه کوي شي چې دا وعده په خپل ځای باندې دا او دا شکلونه به بدلیږي چې کوم د قرب قیامت تا قریب قیامت چې قیامت راځي هغه وخت کې به الله دې اظهار وکړي او دریم قول چې کوم دی دا شکلونه بدلیږي نو په آخرت کې چې را پاسېږي بیا هغه یهودي نه دی هغه کافر نه دی اوس شادو روان دی اوس خنزیر روان دی یا چې کوم دی مخې شاته خو دی قیامت کې بول داسې مخ بدل شي بدل به کی څلورمه توجیه کولی شي شاه سے فرمای دا چې کوم دی کلام دی خبری شاه سے فرمای دا کلام دی خبری الله خبر ورکو چې تاسو ایمان راوړئ ورنه دا شکلونه بدل کم نو الله پاک خبر ورکو چې شکل بدل کم اوس مخ کې دا عمل لازمی نه دی خو صرف خبر ورکو چې داسې به وشي اوس کو غواړي د الله پاک هغه شانتې به وکړي غواړي الله پاک چې هغسې نه کوم جو نه کوي دا خو صرف خبر ورکړی شوی دی نور اخوا لازمي خو نه چې خامخا دی ګینې داسې وکړی شي
انت می سچ من بدل کو واړو وجوهان مخونه په نرده دا الټه کو علات بارها په شاګانو باندې او نه لعنهم یا من لعنت وي په دوی باندې کما لعنا څنګه چې لعنت ویلو اصحاب السبت په خاوندانو د خیلی پورس باندې ښکار کو الله په لعنت وي وکانه امر الله مفعولا د امر د الله پاک کې دن کې ان الله بشک الله پاک لا یغفر بخنه نه کوي یشرک به چې د الله سره شرک وکړي شي ويغفر او بخي ما دون ذلك چې غیر وي د شرک لمن یشاء چاله چې خوښ شي د الله قانون دا دی چې شرک نه باخي او د شرک نه علاوه او غواړي چې کم دی نو الله پاک هغه وبخي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی قیامت کې به درې غټي دفترې د اعمالو په بنیاد جمع کیږي درې غټي دفترې به درازي هر انسان سره درې دفترې دی یو دفتر دا دی چې لا یغفر الله دغه بخینه بس دا زما قانون دی چې بخل نه نشته دا دفتر د کفر او د شرک دی قیامت کې راځي د کفر او د شرک سره نو دا الله نه بخي دویم چې کوم دی دفتر داسې دی چې لا یترک الله به دا پرېږدي نه یو ځل دی د هغې سره مخامخ کوي دا حقوق العباد دي د بندگانو حقوق دي لا یترک الله دا حق پرېږدي نه یو ځل د خپل ذی حق سره مخامخ کوي اوس دا جدا ټکی دی که هغه دې معاف کوي او که دې پرېږدي خدا لا یترک الله او دریم دفتر لا یعبأ بالا الله د هغې هېڅ پروام نه کوي دریم دفتر داسې دی چې الله د هغې پروا نه کوي غواړي نو ګریف وکړي غواړي نو معاف کړي د الله فیصلې دي نو هغه د حقوق الله د الله حقوق دي منځ او روژه وغیره دا داسې دفتر دی چې الله دې پروا نه کوي خوښي غریب بدلو کې خوښي جو معبدي کې نو دا یو دفتر دی چې لا یغفر الله یې بخښنه نه کوي هغه د شرک دفتر دی ذلک لمن د چا دپاره چې خوښه شي من یشرک بالله چا چې شرک کو الله باندې فقط افترا تاقیصه د وتړو په الله باندې اسما عظیما ګناه لویه الم تر الی الذین ترغور هغه کسانو ته یزکون انفسهم چې د پاکی خپل ځانونه د خپل ځان صفاتونه کوي ځان پاک کوي الله فرمایي دا ایس مطلب نه لري بل الله یزکی بلکې الله پاک کوي ما یشاء چاله چې خوښ شي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی احسوا التراب فی وجوه المداحین یو سړی ستا صفت کوي په دې خوله کې ولا خاورې واچوه زما صفت سره کې نو دا هغه صورت کې چې دا سړی په عجب کې راځي بیا څوک یې په دې ظاهر باندې حمله یي چې خاورې ته ور وشینده او څوک یې په ظاهر نه حمله یي محمل ذکر کې هغه دا چې احسوا الترابه ته چې د هغه صفت کې خو د هغه نه به ستا دپاره څه تمه لالچ وي که نه نو دغه تمه لالچ چې پیسو وغیره په شکل کې دی نو دوله مه ورکوه دوله تا چې کوم دی هغه ته اشعار وي هغه د طبیعتونه وي دې دپاره چې ګینې ماله څه انعام راکړي نو دوله مه ورکوه محروم یې که نو چې محروم دی که چې کوم دی دوله تا په مخ باندې خاورې وشیندلې ولې دی صفت کوي ستا نو لهذا د خپل ځان د صفت د بل کس داسې ناجایز صفت د هغې نه به ځان ساتي یزکون انفسهم د خپل ځان تزکیه او صفایانې ذکر کوي الله فرمایي بل الله یزکی بلکې الله پاکول کوي من یشاء چاله چې خوښه شي ولا یظلمون په دوی به ظلم نشي کېدلی فتیلا په اندازې د تار د اډوکې د کجوري د کجوري د اډوکې په دې کې درې څیزونه چې کوم دی وي قرآن مقدس ته اشاره کوي یو د کجوري کې داسې چوندې شانتي په دې چوندې کې نری سپین تار غونتي نو دې سپین تار ته ویلی شي پتیل او د دې کجوري اډو کې په دې شا کې یو داغ وي لږه شانې سوړه ورپکې وي دې ته ویلی شي نقیر او د اډو کې نه چاپېره سپینه پرده غوندې تووي سرمن د هغې د پاسه د کجوري د خوراک سیز وي دا د کجوري د خوراک سیز د هغې نه تووي او د اډو کې او د خوراک د منځ کې سپینه شانې پرده دا ترې نه تووي او دې ته وایي قطمیر دا غونډ کنایه وي د لږوالي نه که قطمیر د خو معمولي شانته چلکه غوندې ده نو او که نقیر د معمولي غوندې سورې ده او که فتیل دی نو د کجوري په دې چوندې کې به څونه چې کوم دی تار راغلی نو دا کنایه وي د کموالي نه الله په چا ظلم نه کوي پتیله په اندازې د تار د اډو کې د کجوري انظر وګوره کیف یفتون څنګه دوی تړي علی الله الکذب په الله دروغ وکفا بالله کافي دی الله پاک
وکفا به کافی د پدی باندې اسم مبین گناہ کارا علم تر تن ګور الا الذين هغه کسانو ته اوتو چې ورکړی شوی ته نصیب من الكتاب حصہ د کتابنا دا اهل کتاب دي چې ځان ته کتابیان هم وي او بیا یؤمنون دوی ایمان راوړي بل جیب تی په بوتانو او طاغوت په شیطانانو ځان ته اهل کتاب مولیانم وي او بیا ایمان په بوتانو راوړي لکه څنګه چې دغه وپد د اهل کتابو دوی بت ته سجده ولګول د ابو سفیان په امر باندې ويقولون وبويل الذين كفروا كافرون ته هؤلاء دا کافرون اهدا دا ډیر په سم لار دي من الذين هغه کسانو نه امنو چې مؤمنان دي سبیل په اتباع الله سره دا کافران طریقه او لار وي د مؤمنانو نه غوړه ده اولئک الذين دا هغه کسان دي لعنهم الله چې الله په دوی لعنت ویلې و من يلعن الله پچا چې الله لعنت وي فلن تجد له تبنبي مزاغه د پر نسویرا امدادي ام لهم ایدوی د پر نصیب من الملک صحیح صد د بادشاہینا دوی سره څه کوم د حکومت دي سي اختیارات دي نو فایزن په دې وخت کې چې حکومت وسره وي لا یؤتون الناس دی بنور کو انسانانو ته نقیرا په اندازې داغ د اډو کې د کجوري د اډو کې شابانه چې کم داغ دی دون په چابانه ظلم نه کوي نقیر ام يحسدون الناس آیادوی کی نه کوي د خلق سره علامه آتاهم الله هغه چې الله دوی ته ورکړي من فضله د خپل فضل نه چاته الله مال او دولت ورکو نو دا غسوي ته حسد کینو مکوا فقد آتینا تا سره موږ ورکړو آل ابراهیم آل د ابراهیم علیه السلام ته کتاب جنس کتابونه والحکمه او حکمت وآتیناهم ورکړو د ملک عظیما لوی حکومت دې ته چې کوم دې لوی حکومت عمر کړو د داود علیه السلام په شان کې دي چې الله پاک ول سل بی بیان ور کړی وي حاکم دی بادشاہ او سل بی بیان دی د سليمان علیه السلام په شان کې دي چې داغه زر بی بیان وي سحری او څه چې کوم دی امه نو الله فرمایي چې دغه انبیاء علما دونه ودونه ور کړیو پیغمبر علیه السلام چن ودونه وکړه دا ناشنا خبره ده د انبیاء بادشاہانو نو که نبی کریم علیہ السلام مشر سنو دا سا عجیبه خبر دا نو فقط آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه و آتیناهم ورکړو دیتا ملکا عظیما حکومتنا لوی یوسف علیہ السلام حاکم تیر شوی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام فمنهم پس بعضی په دوی کې من هغه امن چې هغه ایمان وروړي به په الله باندې منهم بعضی په دوی کې من هغه صد عنه چې دینه من شو وکفا بجهنم سعیر کافی د جهنم سوځون کې ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي بی آیاتنا زمن په آیاتونو باندې سوف نسلیهم نار زر چې دی بداخل کم اور تا کلم هر کله نه دوی جد جلودهم چې وسوځيږي دوی سرمنی دوی جهنم ته داخل شي دوی سرمنی پکې وسوځي بدلناهم ز بدل کرا ولم دوی د پر جلودن غیره نور سرمنی دیو سرمن سوځي نو بل را ټوکیږي بل سرمن سوځي بل را ټوکیږي ویلې شي په یو سات کې به اویا سرمنی د جهنمی بدلیږي اوس دا ولی بدلیږي د پر د زیادت عذاب کله چې دا په دې اور کې ګرځي او وخت تیر شو کې مختشي دا سرمنی بدلیږي چې تنکیه ده چې د ته سزا ورسیږي سخته یذوق العذاب د پر دې چې دی اوس کې عذاب ان الله بشک الله پاک کان دی عزیزا حکیم غالب او حکمت والا والذین آمنوا کسان چې ایمان اوري او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي سانو دخلهم زر دې چې زبدوی داخل کم جنات جنتون ته تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا خالدین فیها همیشه به پکې لهم فیها د پر په جنت کې ازواج بیبیان مطهره پاکي ورضوان مطهره پاکي وندخلهم زبد داخل کې مدخلا کریما فزید داخل اور د عزت فزید کوم د یا مدخل د ضرب صيغه شي نو زید دخول اخو مکه دا ذلن ذلیلا صورت اوګدوت وړاندې چې کوم د مضمون دی چې مصدر نرسته مشتقی ذکر شي دا د هغې د عظمت د پر قنطار مقنطره بدر مبدر دارنګي چې کوم دی ذلن ذلیلا نو زه به دوی داخل کوم چې کوم دی لهم فيها ازواج مطهره بیبیان بی پاکی او داخل مذلن ذلیل سور اوګدوتا د جنت ماحول بداسي لکه څنګه چې سبا د نور خطل نولان دی ټیم دی دا مدم سوري نو دغه شانته به د جنت ماحول وي آیا په جنت کې به نور وي نو دوه قوله پکې دي
بعض فرمای الته بنور او سپوږمۍ نه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا نو پکې نوري او نو پکې سپوږمۍ او دغه د جنت د حالات به داسې مدم وي لکه څنګه چې د نور خطل نه وړاندې په دې دنیا کې سورې وي داسې ګډ سورې وي او دویم قول پکې داسې دی چې نور سپوږمۍ به وي خو داسې اثر به نه لکه څنګه چې دنیا کې انسان تنګیږي داسې به نه بلکې د حسن دپاره به دی نزویلا نزولیلا ان الله یامرکم الله جل جلاله امر کی تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها وړاندې د اهل کتابو حالاتو دا غسم لګولې شي او مشرکین سره لګولې شي اهل کتاب سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت علم د صحابو د اسلام د حقانیت علم نو الله فرمای تاسو امانت ادا کړئ په دې کې خیانت مکوئ د مشرکین سره لګولې شي دا مېز کې اتونه پاتې نشو ها د مشرکین سره لګولې شي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله فتح مکه موقع باندې رااله او کم د بیت الله شریف د دربانچیو عثمان ابن ابي طلحه هغه ته وی چې کوم د بیت الله شریف چابیانې راوړه نو د چابیانې چې کوم د پټې کړې وي نه راوړلې وجه دا چې اوس صحابه راغلي دي او فتح مکه اوشوله حالات لا سازگار نه دي اله ګوله ده نو په دې چابیانو یریده چې کوم د نو پټې کړې وي نه راوړلې نبی کریم علیه السلام پسې علی صاحب اولېږو نو د سټ نه ونی وته وی چې کوم د شابه چابیانې راوړه نه پیری وړې چې بیت الله شریف کولو شو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وتوی د الله پیغمبر دا چابیانې مال راکا عباس صاحب او داغه بچو د اوبو انتظامات دا د دوی سره او د سقایه وي نو ورته وی چې څنګه د سقایي خدمت زمونږ دی نو دا چابیانې مونږ لراکه چې کنه د چابیانو خدمت به مونږ کوو نبی علیہ السلام د نن وته و سره چې کوم دی بلال صاحب نه وته اسامه صاحب نه وته بیا دروازه بند شوله واپس چې کوم دی چې روس تر اوتل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا آیت لوستو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ویل شي چې دا آیت کریمه ظاهر دا چې دا بیت الله کې دننه نازل شوی دی کې دې شي مخکې نازل شو خو چې نبی علیہ السلام را اوته نو دای تلاوت کو تاسو ادا کی امانتونه خپل اهل ته عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم علیه السلام را اوته نو د دې تلاوت کو بی عثمان ابن ابي طلحه را اوغخته وته دا چابین واخله او دا بستا سره چې کوم د همیشه د پر استاد اولاد سره بیتانه بناخلی مگر ظالم به د ناخلی لہذا واپس هغه امانت ورته ادا شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د نن بیت الله شریف کې منځ کړي دي نو بعض حضرات دا قول عمره غلې چې کوم دی چې نبی علیہ السلام منځ نه دی کړي خو د عبد الله صاحب قول دا دی چې منځ یې کړي دی ځکه چې دی را اوتر نو بلال صاحب نه تاسو کو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې د نن بیت الله شریف ته نه وته نو سی وکړل نو شپږ ستنې بیت الله کې وي درې په یو لین وي درې په بل لین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه وته نو دا یو لین پرې خود درې ستنې مخ کې لاړو بیا چې کوم دې دوستن یو طرف تکړه یو وستن بل ته او دغه مینس کې ادرې د نبی علیہ السلام منځ وکړو او راجح قول امداده چې نبی کریم علیہ السلام د نن منځ کړي دي نو بهر کې ابدا سي معلومیږي چې آیاتونه د نن نازل شوي اگر چې مقد نزول دا وا خو حکم د دې عام دی تمام چې څومره امانتونه دي اغزي امانت ته اوس پاره د الله جل جلاله امانتونه دي د بندګانو سره زمونږ سترګې زمونږ غوږونه زمونږ بدن لاسونه د الله امانت دی الله پاک انسان ته کم مرتبه او صلاحیت ورکي هغه امانت دی
بندگان د یو بل سره څه شی کیږي دا امانت دی نو ان الله بشک الله پاک یامرکم امر کی تاسو ته ان تؤدوا الامانات ادا کی تاسو امانتونه الی اهلها خپل اهل ته و اذا حکمتم کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس ما بین د انسانانو کې ان تحکموا تاسو فیصله کوئ بالعدل په انصاف د چا مینس کې فیصله کوي هغه هم د انصاف ان الله بشک الله پاک نعم ډیر خو یعظکم به تاسو ته نصیحت کوي په دې سره ان الله بشک الله پاک کار د سمیعا بصیر اوریدونکو اولیدونکو یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان ولو اطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسو اطاعت وکید الله پاک او اطاعت وکید پیغمبر علیہ السلام و اولی الامر او د خاوندانو د امر منکم استاسنا درې ټکی الله دلته ذکر کوي او د دوو سره د اطاعت ټکی مستقل ذکر کیږي اطیعوا الله اطیعوا الرسول او د دریم سره اطیعوا مستقل نه ذکر کیږي وجدای چې د الله اطاعت مستقل ده قرآن کریم د پیغمبر علیہ السلام اطاعت مستقل ده احادیث مبارکه خود اولی الامر اطاعت دا مستقل نه د دوی اطاعت به الکه چې هغه د الله او د پیغمبر اطاعت وي او چې کله د الله او د پیغمبر اطاعت نه به د اولی الامر اطاعت نه نو ځکه دې سره اطیعوا ټکي نشته دویم ټکی دا دی چې الله جل جلاله د ځان سره اطیعوا ذکر کوي د پیغمبر سره اطیعوا ذکر کوي نو معلومیږي دا چې د پیغمبر علیہ السلام اطاعت مستقل اطاعت ده مستقل اطاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث دي ورنه کدا احادیث او تذکرہ پکې نبی خو اطیعوا الله قرآن مقدس شو دغه بکافیو خو اطیعوا الله دا قرآن مقدس ته اطیعوا الرسول احادیث مبارکه اولی الامر د سره چې کنده مستقلا اطیعوا ذکر نشو دریم ټکی دا دی چې اولی الامر کې دوه قول دي یو قول دار چې مراد د دین علما دي د الله کتاب د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احادیث و اولی الامر او علما چې د قران او د حدیث تشریح ته کوي چې کم دینو د علما خبره منه د جمهور قول دی یو دویم قول پکې داسې عمر غره چې اولی الامر نه مراد عمرا او حکما دي کم چې د مسلمانانو امیران دي د مسلمانانو حاکمان دي نو اولی الامر د دوی خبره خدای د پرم دغه قانون دی چې کم دغه خبره منلوي خود الله د قانون د نبی له سلام د سنت برابر وي فإن تنازعتم پس که تاسو اختلاف کو په شیء پس شی کې سو حکم کې مختلاف رااله فردوه الی الله دا تاسو واپس کې الله تو رسول او پیغمبر علیہ السلام ته فردو الی الله من الی کتاب الله پس مسله کې اختلاف د الله کتاب ته یوسا والرسول من الی سنت الرسول د پیغمبر علیہ السلام سنت ته یوسا په دې فیصله وکا ان کنتم کایتا سو تؤمنون بالله تاسو ایمان راوړئ په الله باندې ول یوم الاخره پورز د اخرت ذالک خیر داولل د الله کتاب او د پیغمبر سنت ته د غوره واحسن التاویل او خیستره په اعتبار د انجام سره انجام خیستره الم تر الى الذين آیتنا ګوره هغه کسانو ته یزعمون دا د اهل کتاب او قباحت لکه څنګه چې وړاندې اهل کتاب مشرکانو سره ملګری شول او د مسلمانانو خلاف د هغوی سره معاهده کولې مفسرین حضرات ذکر کوي یو سړی دی چې کم دی منافق دی بشر وته وي دا منافق چې بشر دی د یو یهودي سره په سم مسله باندې تنازع وا خودی ته پته و چې دا حق د یهودي دی دا منافق وته وي چې فیصله کعب ته یوسف تاسو مشرته هغه به فیصله وکي او یهودي ورته وي نه ته مسلمان ځان ته وي او تاسو چې کوم مشر دی تاسو ته پیغمبر وای په هغه باندې فیصله کو یهودي داسې ځکه وي چې هغه ته پته و چې پیغمبر علیہ السلام غلطه خبر نه کوي که زه کافر یم خدا دنیا دا دنیوي حقوق دی ما ته خپل حق را کوي او د دې منافق مطلب دا چې کعب ته فیصله یوسف نو دا حق خو زمانه دی خو سبب پکې هغه رشوت ورکما نو څه خو بیا ماته ملاویږي او که نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا شو نو غون حق دل ورکي نو ځکه دا به چې کعب ته زو هغه ورته نه پیغمبر علیہ السلام خو ته زو خو يهودي کلک شو نبی علیہ السلام خو ترال
چې دواړو حضرات خپل قصه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبره واضحه شو چې دا حق د يهودي دی چې فیصله دغه پشان کې وکړه هغه له حق ورکو دی منافق یو دویم سجده وکړو چې عمر سے د کافرانو ډیر سخت د مقابله کې راشد ازان سره الته بوزا کې دی شي چې عمر سے فیصله وکړي او دا واپس کی مال راکړي نو دوه لړ عمر سے پس هغه ته ورټکا وغره وته قصه وته وکړه وی خطا سو زما فیصله راغلی آو نو کور تلاړ چې کنه تور را ویسته او ځان سره پټه برغونی ولا يهودي نه تپوس کی هغه ته غونډه قصه وکړه بیا د منافق چې ځان ته مسلمان وي درې تپوس کو دغه څه خبر ده لکه څنګه چې دی وي او دغه څه خبر ده چې پیغمبر علیه السلام فیصله کړي اوس راغلی زما فیصله غوړي وي آو چې پتور له اثر وو وی چې کم سړی د عمر فیصله غواړي د نبی کریم علیه السلام د فیصلو نه رستو بیا د عمر فیصله د قصیوي جدا سره ول چې کم دیو د خمر شو د رشتہ دار او خپلوان چې کم منافقانو اغوی بیا دون غوبل جوړ کو یرجی دا خود مصالحت کو چې کم دی او د مقصود خو خلاف نو مراد دو چې د عمر سره انتقام والو الله پاک تفصیلی حکم راولېګو دا منافق دی عمر صاحب صحیح کار کړی دی په دې وجه عمر صاحب ته چې کوم دی لقب ملو شو د فاروق تنګوري هغه کسانو ته یزعمون دی ګمان کې انهم بشک دی امنو دی ایمان راوړي به ما انزل الیک هغه چې نازلېږي تا ته په قران زموږ ایمان دی و ما انزل من قبل هغه چې نازل شوی د دینه مخکې تورات یریدون به دوی اراده کوي یتحاکمو چې فیصله ویسي اله طاغوت شیطان ته مراد د شیطان نه کعب دی دوی غختل چې کعب ته فیصله یوسف وقد امروا تاکي سر امر کړی شوی دوی ته ایک پرو به چې دوی په دې شیطان باندې کفر وکي ويريد الشیطان اراده کوي شیطان ايضلهم چې گمراه کې دوی ضلالن بعیده په گمراهی سره لري د حق نه و اذا قيل لهم کله چې ویلې شي دوی ته تعالوا تاسو راشه اله ما انزل الله هغه ته چې الله نازل کړی دي قران ته راشي و الى الرسول تاسو راشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت رايت المنافقین تبین منافقان يسدون دی بنديږي عن کستانه سدود په بندیدل سره فكيف څنګه حال به اذا اصابتهم کله چې ورسیږي ته مصیبت تکلیف څنګه چې عمر صاحب د یو سرکټ کو داسې تکلیف ورسیږي به ما قدمت په سبب د هغه چې مخکې کړي ایدیهم د دوی لاسونو ثم جاءوك براشستا خواته يحلفون بالله قسمون خوري په الله باندې ان اردنا چې زمون اراده نه و الا احسانا وتوفيقا زمون مراد احسان چې دې مینس کې څه جوړ راوستي وي خو عمر صاحب لګ تیزو چې کم دنو زمون سړی قتل کو الله فرمای اولئک الذین دا هغه کسان دی علم الله الله پویږي ما فی قلوبهم فغصبن چې دوی پړونو کې دی پړ کې د کم منافقت ده فاعرض عنهم تیرازو کده دوی نو وعظهم دوی تنسیت کوا وقل لهم متوایا فی انفسهم پشان د نفسونو د دوی کې قولا بلیغا اغه وینا رسیدون کې ډته داسې نصیحت او وعظ تو کې چړته خبر ورسیږي وما ارسلنا وما ندلګل من رسول پیغمبر الله فرمای تاسو د پر دمن حق د کم زینو چې پیغمبر فیصله کړی دا او بیا تاسو بلخوا فیصله وړي پیغمبر خو دې د پر راځي چې پیغمبر مطاع وي دا خلک به مطیع وي او اوس چې ته فیصله بل ته یوسي هغه مطاع شو پیغمبر مطیع شو دا خو قلبي موضوع شولا وما ارسلنا وما ندلګل من رسول پیغمبر الا ليطاع باذن الله مگر دې د پر مولګل چې دا غي اطاعت وکړي شي د الله په حکم د الله په حکم داخله دغه خبرو مني ولو انهم كبيد ظلموا انفسهم دې ظلم کړي په خپل ځانونو باندې جاءو کرغلی وستا خوا تفاستغفر الله بخنه غختي به د الله نه سخطات نشوي بیا راغلی به د الله نه معافي غوښتي وي او استغفر لهم الرسول او دوی د پر دعا غوښتي وي پیغمبر لوجد الله دې به مندل او الله پاک تواب الرحیم توبه قبلون کې مهربان فلا وربک و قسم يسر عموما لا میم دا زائد رزي لا اقسم دکدل تفرمی فلا وربک دا لا زائد ده نه معنا شو فوربک قسم دې ستا پر رب باندې او دویم دره چې د الله زائد نشي نبی مدخول د دې مقدر دی او قسم ته نه جدا دی د معنا دا لا حاجت الى القسم فلا حاجت الى القسم الله فرمای قسم ته ضرورت نشته ده ځکه قسم خو د تاکید د پر یو زما کلام خو اسم موکد دی
نو حاجت نشته قسم ته. وربک استا دغه به وجودم ز قسم خورم قسمی دي ستا پر رب باندې. لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي حتی تر دې پورې حکیمو کچتا فیصله کوونکې مقرر کی فيما پاغه سکه شجره بینهم چې د بینس کې اختلاف راغله ثم لا یجدو او چې ته فیصله وکې بیا د نبی ابو زفی انفسهم په خپل نفسونو کې حرجن تنگسیا بستا فیصله مکمل اومني تنگسیا پکې نه ويسلموا تسلیما او د اومني په منلو سره. مدینه منوره کې یو ځل د زبیر صاحب او د یو بل کس سره په بخور باندې مسله پیدا شوه. د زبیر صاحب پټې بره دی هغه ته اوبه راړولې دي د دې بل کس پټې ښکته دی دیو سره مشت ګریوان دی ته دا اوبه را پرېږدي زما پټي ته لاړې شي په دې باندې شر دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته مسله راوړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زبیر صاحب ته وی زبیر صاحب ته پټي ته اوبه واړو چې د اوبه پکې وګرځي نور به دا اوبه دې ورور ته پرېږدوه. ظاهری فیصله د زبیر د پاره وشو دا د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی. دا بل ورته وی تا داسې خبره زکه وکړه چې دا د ترور زویونو هغه د زکه د اوبو نمبر ورکو. نو الله فرمایي دا څنګه ځان ته مؤمن وي د پیغمبر فیصله ته داسې ښکاري. نو طریقه دی چې د کم ځای نه اوبه را رواني که نه نو اول پټی نمبر بیا د دویم پټي نمبر داسې به په نمبر وار باندې ښکته ځي. دا نه چې اوبه د ملکړ نه شروع شي او موږ به اوبه خور د صحابې نه شروع کړو صحابې نه به نه شروع کړي د ملکړ نه به شروع کړي. بیا نبی کریم علیه السلام مصالحت سره خبره کړې د زبیر ته وایي چې کله پټي کې اوبه وګرځي جو پرېږدوه. کله چې هغه سړي داسې نازیبا خبره وکړه د پیغمبر علیه السلام ورته ویل دا اوبه پټي کې ایسارې کا چې دا دې پولو ته وخیږي. یو د دې پټي د اوبه خور والا حق دی چې هغه پولو ته اوبه خیجول دي او دویم چې کوم دی مصالحت دی چې صرف اوبه ګرځېدل دي. نو مخکې ورسره مصالحت باندې خبره کوله خو دا بل په مصالحت نه پوهېده نو ځکه هغه له پوره حق ورکړو. فلا وربک فلا لا حاجت الا القسم قسم ته حاجت نشته. بیا هم الله وایي زه قسم خورم لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي حتی تر دې پورې حکیموک چې تا فیصله کوونکی مقرر کي فيما په هغه څه کې شجره بینهم چې دوی منځ کې اختلاف راغلی او چې ته فیصله وکړي ثم لا یجدو بیا دوی نه بیابوځي فی انفسهم په خپلو نفسونو کې حرجن څه تنګسیا بیا ښه په کلوړه باندې مني مما قضیت هغه چې تا فیصله وکړه ويسلموا دوی اومني تسلیما په منلو سره. ولو ان كتبنا عليهم او که موږ وی چې موږ مقرر کړی په دوی باندې ان قتلوا انفسکم الله فرمایي تاسو خدار وانی کوي که موږ په تاسو ګران احکام مقرر کړي وي چې ځان قتل کا دا وکړه به تاسو دا نه کول. ان قتلوا انفسکم یوا او خروجو یا تاسو باسي خپل ځانونه من دیارکم د خپل کورونو نه. بل اهل کتابي شړل داسې دي خپل ځان شړل د بل اهل کتابي جلاوطن کول هغه داسې دي لکه خپل ځان چې کوم د جلاوطن کول. ابي خروجو من دیارکم ما فعلوه دی بدا نو کړي الا قليل منهم مگر لکسان په دوی کې ولو انهم کوي دوی فعلوا دوی کړي ما يعزون هغه چې دوی ته په نصیحت کولې شي به په هغه سره په دې خبرې عمل کړي اگر چې ظاهري ګرانه وا لکان خیر لهم دا به غره دوی د پر او اشد تثبیت او دا ډیره سخت چې کوم د ثابت نه کله خبره بوا و اذن په دې وخت کې اتیناهم ما ورکړو دوی ته ملذنا د خپل طرف نه اجر عظیما اجر وی ولهدیناهم بخور دوی ته صراط مستقیم لارنیغا. ومن یطیع الله والرسول سوچ اطاعت وکي د الله او د الله د پیغمبر د الله چا اطاعت کو د پیغمبر علیہ السلام فاولئک پس دا کسان مع الذین د هغه کسانو سره به ملګری وي انعم الله علیهم چې الله انعام کړي په دوی باندې د دې منعم سره به دا ملګری وي. اوس د منعم سره ملګری کېدل دا مقصد نه دی چې دغه کومه مرتبه د ګینه هغه مرتبه ستاده داسې بنئ د انبیاء ډېر چوت مراتب دي. تا نه څوک تپوس وکړي لکه کوم ځای کې اوسېږي وایي چې پېښور کې اوسېږم دی بل نه تپوس کې پېښور کې اوسېږم نو ټیک دی چې پېښور کې خو اوسېږي خو مرتبې بیا وه یو ستا اوسېدل دي چې کوم د یو د وزیر اعظم او د ګورنر هاوس او د وزیر اعلی صاحب اوسېدل دي نو داسې د هر یو خپل ځای دی. نو دغه رنګې مؤمنان چې چا اطاعت د الله او د پیغمبر کړی دی نو دا به مع النبیین د انبیاء سره یو خپل مراتب او فرق پکې شته. مع الذین د هغه کسانو سره به انعم الله علیهم چې الله انعام کړي په دوی باندې من النبیین چې انبیا دي والصدیقین او صدیقان دي او شهدا دي والصالحین او صالحان دي. د دې خلکو ملګرتیا به ته نصیب شي نو
د څلورو واړو جماعتونو کې فرق کول د هغې مو هلته وړاندې تذکره اول پاره باندې کړې وه. اوس د دې حضراتو سره ملګرتیا دا لوی سعادت دی. صحابه او حضراتو سره دغه فکر و. بعضې کسانو تپوس وکړو د الله پیغمبر دنیا کې زموږ زندگی را باندې تنګ شي نو چې راشو ستاسو ملاقات وشي خوشحاله شو. په قیامت کې خو به تاسو جنت اعلی مراتبو ته لاړ شئ. زموږ څه پته لګي خو بیا هم که الله مو وبخي نو زموږ به چېرته کوم ځای کې مرتبه او ستاسو به کوم ځای کې. نو الله پاک د هغې د معیت تذکره وکړه. نبي کریم علیه السلام فرمیلي المرء مع من احبا، انسان به د هغه چا سره د چا سره چې محبت او مینه ده. وحسن اولئک رفیقا، ډېره ښه ده دا ملګرتیا. ذلک الفضل من الله، دا فضل دی د الله د خوا نه. وکفا بالله، کافي دی الله پاک علیما پویا. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، خذوا حذرکم، واړئ سامان د بچو. کافر پسې ځي نو سامان د بچو توره وغیرې ځان سره ګرځوه. فانفروا، بیا تاسو لاړ شئ ثباتن ډلې ډلې. او انفروا جمیعا، یا تاسو لاړ شئ ټول. مسلمانانو حاکم خوښه ده که بعضې کسان لیږي او که دا غونډ لیږي. د کافرانو خطره وي نو غونډ لاړ شئ، خطره نه وي چې کوم ده نو لږ لاړ شئ. و ان منکم، بېشکه بعضې په تاسو کې لمن هغه دی لیبطئن چې هغه رستو رستو کېږي. دا بعضې منافقان مجاهدین روان شي دا کله یو خوا کله بل خوا ځان پټ کړي. بیا به وګورو فین اصابتکم که ورسېد تاسو ته مصیبت تکلیف قال دی وی قد انعم الله، تاقي سره احسان کړی الله پاک علی په ما باندې. اذ لم اکن، کله چې زه نه وم معهم د دوی سره شهید حاضر. که دغه مجاهدینو ته کم تکلیف ورسېږي دا منافق وایي شکر دی چې زه اوسه نه وم، دا خو زما هوښیارتوب و چې لا دړمبې دا خبرې کوي. اولئن اصابکم که ورسېږي تاسو ته فضل من الله، مجاهدین کامیاب شي، مال دولت ورته میلاو شي، نو لیقولن بیا دا پاتې شوی منافق وایي څه وایي کأن لم یکن، داسې خبرې کوي چې د سره د چې کوم دی او د په منځ کې دوستانه ونه. کأن لم تکن بینکم و بینه موده، ستاسو او د هغه منځ کې هېڅ تعلق نشته دی، داسې ناشنا خلک نو ځکه تاسو پسې لګېدی ردې بدې به هم د پسې وایي که مال چې کوم دی دوی ته حاصل شو. یا لیتنی، افسوس دی ما دپاره کنت معهم چې زه وې د دې مجاهدینو سره فافوز، زه به کامیاب شوی فوزا عظیمه، په کامیابۍ لوی سره. الله ترغیب ورکوي راشه دې سره ملګری شه وجنګېږه. فلیقاتل، پس دی وجنګېږي فی سبیل الله، د الله په لار کې الذین هغه کسانو سره یشرون الحیات الدنیا چې هغې اخلي ژوند د دنیا بالآخرت مقابل د آخرت کې. ومن یقاتل، هغه څوک چې وجنګېده فی سبیل الله د الله په لار کې فیقتل، دی قتل شو شهید شو، او یغلب، یا غالب شو غازی شو. هر یو لار چې انسان ته مسلمان ته ملاویږي په دواړو کې کامیاب دی. فسوف نؤتیه، زه د چې موږ بدله ورکو اجر عظیمه، اجر لوی. نه مؤمن به هر کیب دا کامیاب وي. وما لکم، څه دي ستاسو دپاره فی المنافقین په شان د ما لکم، څه دي ستاسو دپاره لا تقاتلون چې تاسو قتال نه کوئ فی سبیل الله د الله په لار کې. ترغیب الله ورکوي تاسو ولې نه جنګېږئ. وګوره ستاسو بعضې زنانه، بعضې ماشومان د کافرانو په پنجو کې دي، په هغوی ظلمونه کېږي، ته د هغې فریاد نه اورې. لا تقاتلون فی سبیل الله. والمستضعفین، او هغه چې کمزوري دي، من الرجال، د سړو نه، والنساء، د ښځو نه، د کافرانو په ځای کې چې اوسېدونکي مسلمانان دي کمزوري او ښځې چې سفر نشي کولی چې هجرت وکړي. والولدان، او ماشومان، نو د هلته ګیر شوي دي. ستاسو دپاره دعاګانې کوي. الذین، هغه کسان یقولون دی وایي ربنا، ای ربه زمونږ، اخرجنا، موږ وباسه من هذه القریة، د دې کلي نه، الظالم اهلها، چې ظالمان دي اهل د دوی، د دې کلي نه مو وساته دا باشندګانې ظالمه. هغه دعاګانې کوي تاسو قتال نه کوئ. وجعل لنا، وګرځوه موږ دپاره من لدنکه، د خپل طرف نه، ولیا دوست. وجعل لنا، وګرځوه موږ دپاره من لدنکه، د خپل طرف نه، نصیرا، څوک امداد کوونکې. والذین، الذین، دا هغه کسان دي آمنو چې د ایمان راوړی، یقاتلون، دا جنګېږي فی سبیل الله د الله په لار کې. والذین، او هغه کسان کفرو چې کافران دي، یقاتلون، کم چې مؤمنان دي، یقاتلون فی سبیل الله د الله په لار کې جنګېږي. مخکې پاتې شو وجعل لنا من لدنک ولیا دوست. وجعل لنا، وګرځوه من لدنک، د خپل طرف نه، نصیرا، امدادي، زمونږ امداد وکړي. امداد به څوک وي؟ دغه مجاهدین به امداد کوي. نو هغې دله دعاګانې غواړي، نو الله ترغیب ورکوي چې تاسو لاړ شئ او د دې سره وجنګئ، د خپل ضعیفان آزاد کوي. زمونږ د فقهاو مسلې که چېرې کافران یو مسلمان نارینه زنانه
هغه په قید کې نو په دې نورو باندې فرض دي چې خپل دغه مسلمان نارینه زنانه آزاد کی هغه نږدې خلک آزادولی شي جو ټیک ده کاغی نشي نو سره به نورمل ګری کیږي هغه نشي وسره به نورمل ګری کیږي ان د دې پورې چې د مشرق نه تر مغرب پورې په دې مسلمانانو به فرض ګرځيږي چې خپل هغه یو مسلمان کنه نو که زنانه هغه آزاد کی دا فرض وي نو اوس چې کوم د خپل دنیا حالات ته ګوره نو وجعلنا من لدنک نصيرا الذين امنوا کسان چې مؤمنان یقاتلون فی سبیل الله دوی قتال کوي د الله په لار کې والذین کفروا کسان چې کافران دي یقاتلون دوی قتال کوي فی سبیل الطاغوت په لار د شیطان کې د شیطان ملګری دي فقاتلوا پس تاسو وجنګيږي اولیاء شیطان د دوستانانو د شیطان سره ان کید الشیطان بشک مکر او تدبیر د شیطان کان ضعیفا د کمزورې د شیطان تدبیر دا کمزور دی دلته د شیطان مکر ذکر کیږي چې شیطان به سم کری کمزور او سورۃ یوسف کې براش یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې تهمت یې خزه ولګو باقی کلام الته ذکر کیږي خاون به د خزه توي ان کیدکن خزه دا ستا پریب دی او ان کیدکن عظیم ستاسو دا مکر ډیر لوی دی نو زنانه چې کم دی چې هغه خپل مکر او فریب شروع کی نو حقیقت کې داغه مکر او فریب د شیطان نه غټ دی ځکه شیطان ضعیفا او داغه مکر عظیما د الله په حفاظت باندې او د الله په امداد باندې تحفظ وي الله دې زموږ استاد د شیطان د مکرونه حفاظت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیه جڑا اپریشن ها مرګری فلاد جڑا اپریشن الہ العالمین زمونږ دا درس په خپل احسان قبول کړي څومره دینی خبرې وشو الله موږ ته په عمل نصیب کړي الہ العالمین زمونږ ژوند زندگی د قرآن په تعلیمات او د نبی علیہ السلام په سنت باندې خسته کړي څونه مسلمانان درس ته حاضر شوي دا غوي څونه حاجات دی الله خپل احسان سره پوره کړي بیمارانو ته الله شفا کامله نصیب کړي نه ملګری وي د بل ملګری د پلار اپریشن دی د الله پاک د اپریشن کامیاب کړي نور مسلمانان چې د چا اپریشن دي څوک داسې بیماران دي د چا څومره حاجات دي الله خپل احسان سره پوره کړي الله پاک زموږ سونه چې متوفای د غي مغفرت نصیب کړي دا غوي درجات عالیه نصیب کړي الله زنګ په دې عمل کې د جمدو د مړو د ټولو الله حصے پیدا کړي الہ العالمین عبادت د پر زموږ آزاد پیزا نصیب کړي د حجونو د عمرو د پر الله زموږ مدارس او زموږ خانقاونه زموږ مرکزونه د دین د خدمت د پر الله کولو کې الہ العالمین د تمام امت مسلمه حفاظت وکي خصوصا د پاکستان حفاظت وکي الله په دې کلی علاقه باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي اخیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه